چې کله یو مقتدی امام پسې نیت تړي او دی خو اقامت شروع وي نو دل نیت څه ټیم کول پکار دی. نو د ټولو نه بهتره دا ده چې د اقامت نه مخکې نیت وکړي، ورپسې اقامت ویل شي نو د اقامت د کلماتو جواب دی ورکوي، او کنه د اقامت نه پس نیت وکړو نو صحیح ده. خو دې سره دا خبره په ذهن کې کېدی چې په ژبه باندې د نیت الفاظ ویل دا ضروری نه دي، بلکې صرف په زړه کې نیت وي چې د فلان کې ټیم موږ کوم، او اسې چې کله بنده جمعات ته راشي مثلا د ماسپښین لمونځ له او امام پسې ودرېږي د هغه په زړه کې دا نیت چې دا د ماسپښین لمونځ دی 4 رکعاته فرض دي، نو د زړه دغه نیت کافي دی د لمونځ د صحیح کېدو دپاره. موبایل کې تلاوت کول اگر چې جایز دي او بهتر دا دي چې بنده قرآن پاک کې تلاوت وکړي، خو به هر حال که د ضرورت په وخت کې قرآن پاک تلاوت په موبایل کې کوي نو جایز دي. او قرآن پاک کې چې کله دی پیج بدلی نو خامخا به ټچ کوي هغه ځای، نو هغې دپاره اودس ضروري دی، بغیر د اودس نه جایز نه دی. او په ملاسته باندې د قرآن پاک تلاوت په قرآن پاک کې دا بېدبي ده، نو تلاوت قرآن پاک کې وي که په موبایل کې وي د آدابو پوره خیال وساتلی شي. په ناسته باندې پکار دی، قبله رخ پکار دی، چې څومره ډېر آدابو خیال وساتلی شي دوره به الله پاک په هغې عمل کې نورانیت، قبولیت او په هغې باندې ډېر لوی اجر او ثواب مرتب کوي انشاءالله. ستاسو ورور چې کومې پیسې را لېږلي دي نو که په دې باندې کال پوره شوی وي او تاسو باندې څه قرض وغیره نی بیا به دې زکات ورکوئ، او که کال نی پوره شوی یا کال پوره شوی خو لیکن په تاسو باندې نورې قرضې وي چې هغې سره د پیسې د نصاب نه ښکته راځي نو بیا په دې باندې زکات نشته دي. د سحر اذان کې چې کوم 2 کلمات ویل شي الصلاة خیر من النوم، نو د دې په جواب کې صدقت و بررت و بالحق نطقت دا جواب درې چې یو پیر هغه وایي دا وسره تاسو وایي چې بیا هغه وایي دا ورپسې تاسو وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جمعې د لمونځ او د اختر د لمونځ دپاره شرایط او احکامات تقریبا یو شان دي. کم ځای کې چې جمعه جایز وي هلته د اختر لمونځ جایز دی. نو د دې حالاتو پیش نظر چې کله انسان مجبور شي حکومت په پابندي لګولې وي او هغه جمعاتونو کې د اختر لمونځ نشي ادا کولی، نو که هغه داسې ځای کې وي چې هلته کې د جمعې لمونځ جایز وي او د جمعې شرایط پوره وي، نو بیا هغه په خپلو دیرو کې د اختر لمونځ په جمع سره کولی شي. مختصر طریقه دا ده چې یو ملګری که هغه څه وعظ او نصیحت کولی شي نو چې څومره ملګري ورته راجمع کېږي هغې دې ورته راجمع شي او هغې دې وعظ نصیحت ورته وکړي، بیا د هغې نه پس د 2 رکعاته د اختر واجب ادا کړي او بیا دې ورپسې مختصر خطبه ووایي، بیا دې دعا وکړي. نو دا طریقه د اختر د لمونځ د خپلو دیرو کې هغې لمونځ کولی شي، خو په شرط د دې چې هلته کې د جمعې لمونځ جایز وي. که هغې داسې سایډ کې پاتې کېږي صحرا کې بانډو کې چې هلته کې د جمعې شرایط نه پوره کېږي نو بیا هغې د اختر لمونځ نشي کولی، په هغې باندې د اختر لمونځ واجب نه دی. کله چې د یو انسان جایز حق وي او هغه حق هغه له څوک نه ورکوي بغیر د پیسو د وصولولو نه او بله لار نه وي د هغې حق د وصولای دپاره، نو بیا دغه وخت کې د ضرورت په درجه کې که دی چاله پیسې ورکوي نو دی خپل حق چونکې بغیر د دغې نه نشي حاصلولی نو انشاءالله تعالی په ده باندې به څه ګناه نه وي. البته اغوستونکې د هغې وعید نه بچ کېږي کوم چې د رشوت باره کې راغلی دی، د هغه خو څه مجبوري نشته، هغه خو ډیوټي ده چې دله دا کار وکړي، خو چې هغه بغیر د پیسو نه کوي بغیر د رشوت نه کوي نو د ورکوونکي باندې څه ګناه نشته او اغوستونکې د هغې وعید نه بچ کېږي او هغه باندې اخکه وعید لاګو کېږي کوم چې د رشوت باره کې دی. نو که ستاسو کار بغیر د پیسو ورکولو نه کېږي نو ستاسو تنخواه خو ستاسو ضرورت دی
هغه به تاسو خامخا وصولوي، نو بیا تاسو د پاره دا گنجایش ته او اغستون کې به باقاعده ګناهګاری شي. لډو لبا تاسو هغه توای چې چکه ورته وای، نو د دې باره کې تاسو تپوس کړی دی او دا سره هم ویل دي چې لږ وضاحت سره موږ ته ووایي. نو ګورئ جی، بنیادی خبره د یو مسلمان د پاره هغه دا نه ده چې د دې کار ګناه شته او که نشته، بلکې بنیادی خبره دا ده چې د دې کار فایده څه ده. زمونږ اسلام د هر هغې خبرې حوصله افزایی کوي چې هغه د شریعت په حدودو کې دنه د جسمانی فایدې د پاره یو کیل وي، د هغې حوصله افزایی کوي. دا نه چې زمونږ اسلام د لبو یا د کیل کود او د تفریح مخالف دی. دا لډو دا د تجربې نه دا خبره ثابت ده که چېرې اول کې دا خلک کوي نو دا یو معمولی غونتې کیل ګڼي، خو چې څومره په دې کې مخکې زی انو دومره په دې کې انحماق سیوا کېږي، دومره په دې کې هغه موږ ورته استغراق وایو، هغه داسې کیفیت چې د بندن هر څه یېري او د دغې شکست او د دغې فتح هار او جیت هغه یو پوره مسله جوړه شي. بیا دا په نتیجه کې په آخره کې د بندن منظم پاتې کوي، د بندن د اسلام نور احکامات هم پاتې کوي. که مور پلار ورته څه خبره کوي نه هغه هم پرېږدي او دغه د هغه مقصود وي چې دا کیل اوس وشي. نو اسلام د هر هغې څیز حوصله شکني کوي کوم چې په آخره کې هم یو سړی خرابې نتیجې ته رسوي. نو اگر چې فی الحال به هغې په دې کیفیت کې نه وي، خو لیکن دې کې د وخت زیاشته، په دې کې د اسلامی احکاماتو د هغې نه د غفلت پهلو پکې شته، د مور پلار د خدمت نه کولو پهلو پکې شته، ډېرې ګڼې خبرې دي. او بیا هم دې کې دغه حرام څیزونه رادننه کېږي چې کوم شرطونه لګي دا رو کېږي، دا په ډومبی ورځ باندې نه کېږي. شیطان محنت هم دی چې هغه په رو سړی ګمراهۍ طرف ته راښکي. د دې په ځای باندې څه داسې ښکلې غوندې لبئ چې هغه تاسو له د مونځ ټایم نه خرابوي، د دین ټایم نه خرابوي، تاسو جسم له فایده ورکوي، ستاسو صحت له فایده ورکوي، نو هغه کیل کود طرف ته توجه کوئ. علما فرمایي چې لډو د دې خبرو په رڼا کې دا مکروه تحریمي ده، یعنی حرامو ته نږدې ده، او که شرطونه پکې لګېدل شروع شي نو بیا خو هغه حرام دي، نو دې نه ځان وساتئ. چې کله د ځمکې پیداوار وشي او زمیندار هغه پیداوار او هغه جنس، که هغه مټر دي، که هغه غنم دي، که هغه جوار دي، که تماکوان دي وغیره، هغه خرڅ کړو، نو چې کومې پیسې حاصلې شوې نو په دغه پیسو کې به د 10 یا 20 روپۍ ورکوي. که ځمکه د 10 وي 10 روپۍ به ورکوي، که ځمکه د 20 وي نو 20 روپۍ به دی ورکوي. په دې کې 40 روپۍ نشته، 40 روپۍ به دې کې الی راځي چې کله دی دغه عشر ورکي 10 یا 20 د هغې نه ورکي، او بیا هغه پیسې د سره ټول کال پرتې وي، په هغې باندې کال تیر شو او هغه نصاب ته هم رسېدي او په ده باندې څه قرض مرض نو یا قرضونه هغه پیسې د قرضونه سیوا کېدي نصاب ته رسېدي، نو بیا به کال پس چېرته د زکات حکم په هغې باندې لګي. سریدس چې کله د پیداوار خرڅ کړ نو فوري طور به دی د هغې نه 10 یا 20 روپۍ ورکوي. کله چې بنده د قرآن پاک تلاوت کوي او آیات د سجدې ولولي نو په ده باندې یا واوري نو په ده باندې سجده تلاوت واجب کیږي. سجده تلاوت د پاره نیت که په ژبه باندې کوي نو هم بهتره ده، او که نه په زړه کې چې کوم نیت موجود وي هسې هم هغه هم کافي دی. او طریقه یې دا ده چې وبدرېږي، الله اکبر به ووایي، غوږ له به لاس نوړي او نیغ به روان شي سجدې له، الله اکبر ویلو سره به نیغ روان شي. چې سجدې له ورشي کم از کم 3 پیرې به سبحان ربي الاعلی ووایي، الله اکبر به ووایي، راپا به سي، بس سجده وشوه. بهتره دا ده چې ودرېږي ورته او الله اکبر ووایي او ښکته لاړ شي سجدې له. خو که په ناسته د الله اکبر ووایي، اتحیاتو په شکل کې ناسته او الله اکبر ووایي نو هم جایز ده، البته بهتر دا ده چې دی ودرېږي او سجدې تلاوت ادا کړي.